أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اے خلقو انتم الفقراء إلى الله تاسو ټول محتاج اے اللہ تا والله هو العنی الحمید او اللہ بے پروا دے او ستایل شوی دے ان یشاء یذهبکم یأتی بخلق جدید که اراده وشینو تاسو ټول ببوزی حلاک بم کی او نوی اهل زمانه براولی وما ذلك على الله بعزيز او دا کار الله تگران نه دی ولا تزر وازره وزر اخرى د یو کس بوج په بل نه اچي وان تدع مثقله الى حملها او که یو کس باندې بوج درون شي او بل ته وای ما سره اوچت کا لا يحمل منه شيء هیڅ چیز بوته وانوړي شي ولو كان ذا قربا اگر کا رشتہ دار ہوئی انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغیب بشکا تنذر الذين تو يروا کسان يخشون ربهم بالغیب چې د الله نه یریږي پناه لیدلو ایمان والدي واقاموا الصلاه مسقیمی ومن تزکا فانما یتزکا لنفسه او چاچه ځان پاک کو نو پاکی ځان له فایده وکړه والى الله المصير الله طرف ته تک دی وما يستوي الاعمى والبصير برابری گنا ړوند او بنا ولا الظلمات ولا النور تیارو او رڼا ولا الظل ولا الحرور سوري او نور وما يستوي الاحياء ولا الاموات مړي او ژوندي او مړي ان الله يسمع من يشاء بشک الله يسمع او رول کوي من يشاء چاته چې اراده وشي وما انت بمسمع من في القبور حضور ته اورول نشي کوله هغه چاته چې فصفت د قبرونو کی ان انت الا نذير ته صرف يرون کی ان ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا بشک دمنګ پرشتیا لګلی زیر ورکون کی او يرون کی وان من امه الا خلا فيها نذير او ند تیر شوی یو امت خو اغه ته من يرون کی لګلیو ويكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم کدیتا درو غنی حضور نو مخکنی انبیاء هم درو غنلی شویو جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير شراتلی غړو پخکارا دلایلو پخکارا صحیفو په وحی او پخکارا لاری ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكير بیا غیر کل منګه هغه کسان چې کفر یې کو نو وګوره چې څنګه شو انجام داغي الله پاک وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی خلکو ته وایا یو واضح پیغام یو واضح خبره وته وکا انسانانو ته وایا ځکه چې دا الله پاک چې کوم صفت یادې دا په انسانانو کی چې انسانان وی بای زخانم ز نوابم ز بادشاہم ز وزیرم چې ته سنډاونه وي چې زه سنډا خانم چې ته غوا غویونه وي چې زه غوی خانم زه شیر خانم هغوی دا دعوی نه کوي خو انسان دا دعوی کوي په دې وجه الله پاک انسان ته خبره کوي چې ته د څه دعوه کوي که درکې نه لګي اومې نوم سره چې کوم دی نو یو شل میله خان لیکلي الله وایي انسان ته خپل حقیقت وپېژنه ته ځان په خپلو اوقاتو پویه کا او اوقات ستاسو دي یا ایها الناس انتم الفقراء او د یا ایها الناس نه مقصد دلته کې څه دی یو عام خطاب دی نو په دې کې کفار رال اکثریت پکې رال چونکې دا مکی صورت دی او مکی صورت کې چونکې کفار په مکه کې سیوا په دې وجه خطاب باغی ته کېدو په مدینی صورتونو کې بیا یا ایها الذین آمنوا باندې ځکه خطاب وشو چې مسلمانان سیوا الله وی دا چې کم یو کس زما مخالفت کی زما د پیغمبر مخالفت کی زما د اصول مخالفت کی که مسلمان دی که کافر دی دواړه نو دا خبره ګوره انتم الفقراء الى الله تاسو الله ته محتاج یې په هر یو سیس کې الله ته محتاج یې یو کار داسې نشته چې تاسو په هغې کې پوره یې والله هو الغني الحمید او الله هغه بې پروا دی او هغه له تعریف شوی دی د هغه اړو چاته د سر ضرورت نشته د اولاد ضرورت تا ته هغه ته نه دی ځکه چې اولاد ستا د نام و نشان هغه ذریعه ده الله ته نام و نشان ضرورت نشته هغه په خپله باندې اعلی دی د هغه مثل نشته نو مثیل به ولې ته سره راولې
هغه الله چې کوم دی هغه ته مجبوره نه راځي چې د مجبورو دپاره هغه د اولاد ضرورت جوړ کړي. هغه ته چې کوم دی نو په اختیاراتو کې په استعمال کې هغه ته مشکلات نه راځي چې هغه ته ضرورت وي او هغه ځان له شریکانان جوړ کړي، نه، بلکې ان یشاء یذهبکم یأتی بخلق جدید. د هغه یو داسې پاور دی، هغه یو داسې یو ویټو طاقت دی چې که هغه وغواړي تاسو ټول به هلاک کړي، د هغه نه څوک تپوس کوونکي نشته او نه ده هغه ته ګرانه ده. یأتی بخلق جدید، نوی مخلوق به راولي، هغه نوی مخلوق به تابعداري، په هغه نوی مخلوق کې به عقل والا خلک وي. وما ذلک علی الله بعزیز. او دا په یو ځای کول یا به تدریج کول دا الله ته څه ګران نه دي، خو یو عادت او یو قانون یو اصول دي چې ولا تزر وازرة وزر اخرى، د یو بوج په بل نه شي، هر یو انسان به د خپل بوج ذمواري. وان تدعو مثقلة الی حملها، کچری یو درون بوج وړونکی خپل بوج نشي وړی او بل له اواز ورکي، نو لا يحمل منه شیء، هیڅ یو کس به ترنه په آخرت کې بوج وانغستی شي. په دنیا کې به انسان یو بل سره مدد کوي، په ښه کې به هم کوي، په بد کې به هم کوي، په نیکۍ کې به هم کوي، په ګناه کې به هم کوي، لیکن الله پاک وایي په آخرت کې هر یو کس د خپل عمل ذموار دی. آخرت کې به انسان ته هر یو کس ته خپل عمل ملاویږي. د هارون رشید بادشاه چې کوم دی نو یو ورځ د خپل استاز نه دا واورېدو چې هغه به سره په دربار کې ناستو چې یاره د الله پاک کور چې څوک جوړ کړي یا د الله پاک په کور کې حصه والي نو الله پاک والا جنت کې محل جوړي، او چې دا د ځان له جوړ کړو نو محل ځان له دی، او چې بل نه پکې امداد واغست نو د هغه بل پکې به شراکت وي. هغه اعلان وکړو چې بھائی زه جومات جوړوم خو په هغې کې به یو سړی د اوبو امداد هم نه کوي، بس دا به صرف زمایي، او چې څومره کسان د چا په نګرانۍ کې ورکړه او څومره مزدوران یې ولګول، هغوی ته یې ویل چې که ما ته اندازه ولګېده چې تاسو پکې د چا نه د اوبو د اوچتولو قدرې هم امداد اخیستی دی نو ګورې هغه به پانسي. جومات تیار شه، څوک والا خواله نه شو راتلی، تیار شه، ښه مزیدار ښکلی عالیشان جومات تیار شه. هغه چې کوم دی نو په خوب ولیده چې جومات تیار شو، خوب یې ولیدو هارون رشید، یو ښکلی عالیشان محل دی او په هغه محل باندې لیکلی دی نوم د هارون رشید په جنت کې. خوشحاله شو، خو چې ورته ور روان شو ورسره خوا کې بل محل دی، په هغه بل محل باندې د یو زنانه نوم لیکلی شوی دی. پس دې راپاسېده او غوسه کې راپاسېده، ورته وایي ما تاسو ته ویلي وو چې بھائی دا به زما ځان لي، زما د محل سره خوا کې دا بل محل د چا دی؟ یعنی د بادشاهانو دا عادت دي، هغوی هر ځای کې خپله منمنیا کوي، څوک خپله مقابله کې نه فریدي. ما تاسو ته مخکې به دې کې خبره کړې وه که نه، د فریدو خبره مې ته کړې وه. یو پیره چې کوم دی هغه بجلیګر استاذ وایي هغه مولي صاحب لګیا و، وایي خبره یې کوله چې یاره دی جنت ته به د ټولو نه مخکې غریبانان ځي. دا مالدار به 1500 کاله لا په دا کې لګیا وي په حساب کتاب کې، او مخکې به ورته چې کوم دی نو دغه غریبانان ځي. نو وایي چې تقریر یې ختم کړو، نو وایي خان صاحب وغوښته، ورته وایي ته راشه استاد جي دا تا څنګه خبره کړې؟ نو موږ ځان لچو دوی خو موږ ته ښکته ناست دي او جنت ته تا مخکې ور داخل کو. نو هغه ورته وایي چې جي تاسو راځئ دې حجرې ته، نو تاسو دا کټونه څوک سموي، دا بلختونه ته څوک دي؟ هغه ورته وایي چې داسې به دې ویلي که نه چې دا غریبانان به مخکې ځي دي به تاسو ته کټونه وټونه سموي. نو هارون رشید ورته وایي چې بھائی دا پکې د چا دی؟ هغوی ټول ترېنه منکر شو. هغه ورته هغه شکل ورته وایي چې داسې داسې شکل یې دی او داسې نوم یې هم دی لیکلی دی پرې، دا ما له راولې. نو هغه چې کوم دی نو وی هغه یو کس پکې پاسې د ټیکهدار کاکا وي، هغه ورته وایي چې جي موږ ته یو پیره بالټۍ مات شوی و، موږ سره د اوبو دپاره څه نه و، موږ د یو زنانه ده د اوبو دپاره بالټۍ راوچت کړی و. بیا ورته چکه زنانه ما له راولې، وی زنانه یې راوسته. وی بادشاه ورته وایي چې دې کې دې څومره کار کړی دی؟ وی هغې ورته وایي چې ما خو پکې هېڅ هم نه دي کړي. وی هغه ورته وایي چې کړي خو دې دي، ځکه چې زما په شان محل ستا هم دی، خو دا ستا چې کوم بالټۍ مات شوی او د هغې زما نه قیمت والا. وی ورته وایي چې نه علم. وی ورته وایي چې 10,000 ریاله رانه والا مثل تو مثلا. وی چې نه علم. وی ورته وایي چې 1,00,000 دله در کوم. ورته وایي چې پکې 1 زره هم نه علم. وی هغه ورته وایي چې ولې؟
ورته وایي چې کوم خوب تا لیدلی دی ما هم لیدلی دی زه څنګه د جنت محل په تا باندې خرڅ کړم په څه باندې هغه پکې ټوله خرچه وکړه او هغې پکې صرف یو بالټۍ الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة وسلام هر یو کس به د خپل عمل ذمهواري دی یو کس بوج به بل کس نشي اوچتولی ولو کان ذا قربه اگر کا رشتہ دار وي لیکن اجازت بني انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغیب بېشکه ویره ورته هغه خلک چې د الله نه یریږي په نالیدلو څوک یریږي چې ایمان یې روړي چې د هغه په زړه کې ایمان یې نو هغه یریږي واقاموا الصلاة او د هغې دپاره د الله د ایمان دپاره کسوټي څه وګرځوله چې مونځ کوي ومن تزکا فانما یتزکا لنفسه او چا چې ځان پاک کو د الله پاک د نافرمانۍ نه ځان له فایده وکړه د پیغمبر علیه السلام حدیث مبارکه دی وی څلور کسه به داسي په ورځ د قیامت په حشر کې چې هغوی به د حساب کتاب نه بغیر جنت ته ځي الله پاک وی دی بوځه جنت ته بس د الله د طرف نه باډوي خو چې کله هغوی جنت ګیټ ته ورسي جنت په ګیټ به په جګړه شي یو به وي زه به مخکې ځم بل به وي زه به مخکې ځم په دې باندې به جګړه شي یعنی دا د انسانانو فطرت دی چې دوی په هر څه کې به چې کوم دی نو د دې مقابلې الله به دې جنت ته نمبر په نمبر ورشي که نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي جګړه به شي یو به په هغې کې هغه شهیدي مجاهد یو به په هغې کې حجي صیبي حجي مبرور والا چې هغه د الله د رضا دپاره حج کړي دریم به په هغې کې سخي چې سخاوت کوي او څلورم به په هغې کې عالمي وی شهید به ورته وایي چې بای زما مخکې حق جوړېږي ما د الله د دین دپاره وینه دوی کړې ده او که ما زه دا ټوله شپه ویښ نه وی او ما د دشمن مقابله نه وی کولی تاسو به دا دوه عبادتونه کړو حاجي صاحب تا به حج کړو سخي صاحب تا به صدقه کړې استادجي تا به علم کړو دا خو زما د سترګې هغه ویښېده دي چې هغه سترګه الله پاک وي دا به جنت کې چې کومه هغه د دین دپاره دشمن ته ولاړې او چې هغه د الله د رضا دپاره اوښکت وي حاجي صاحب به ورته وایي چې ما هغه ښکلي ځایونه لیدلي دي چې اړو چا لیدلي نه دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم روزه مې لیدلې ده د الله کور بیت الله مې لیدلی دی او څومره خرچې مې ورپسې کړي دي خپل اهل و عیال مې پرېښی دی دا زما حق دی وایي دغه به ورته وایي سخي به ورته وایي که زما دا خرچې نه وي که زما صدقه زما زکاتونه نه وي نو مجاهد ته به ځان له چې کوم دی نو د جهاد دپاره څه کړي حاجي صاحب تا به د خپل اهل و عیال داسې پرېښی وی الله پاک به وی عالم به رامخکې شي نو الله پاک به جبریل علیه السلام ته وي چې ورشه ته ورله فیصله وکړه چې د عالم نمبر راځي وي جبریل علیه السلام به راورسي جبریل علیه السلام به ورته وایي چې ګوره ستا خبره صحیح ده شهیده ستا خبره صحیح ده تا د الله دپاره سر ورکړو خو دا فضایل تا ته چا ویلي وو او ته دې ته چا تیار کړی وې تا له دا ذهن چا جوړ کړو دا استاد یې جوړ کړو نو ته د استاد یې نن مخکې ځي دا خو د ده چل خولی و وی حاجي صاحب ته وایي چې حاجي صاحب تا ته حج فضایل چا بیان کړو تا ته چا ویلي وو چې حج دې وکړو حج مبرور یې چې مقبول حج دی د مور نه به چې کوم دی نو داسې د حج هلته به داسې راځي لکه د مور نه چې پیدا یې د ګناه نه به صفای دا ته چا ویلي هو دا استاد یې ویلي ته د استاد یې نه مخکې دی وی سخي ته به رامخکې شي چې تا ته دا فضایل چا بیان کړو چې صدقه ورکه زکات ورکه دا وکړه دا وکړه دا وکړه دا وکړه و د استاد ته به وایي استاد ته ځه دی به تا پسې درځي استاد به ورته وایي چې نه دا زما حق نه دی دا د دې سخي حق دی که چېرې د ماله کتاب نه وي اخیستی د ماله اړه شکرانه نه وي راکړی د زما مدرسه نه وي چلولی د زما جومات نه وي چلولی د زما ذمواري نه وي اخیستی د په ما خرچې نه کولې نو زما علم به کوم ځای و زما دا علم خو د ده د لاسه دی بس دې مخکې شي مونږ ورپسې ځو سخي به وي مخکې روان شي نو ټول به ورپسې روان شي الله پاک وایي پیغمبر علیهم السلام فانما یتزکا لنفسه ځان یې صفا کو چې یو کس هغه د الله د احکاماتو تابعداري وکړه ځان یې صفا کو ځان له فایده وکړه وإلی الله المصیر الله طرف ته تک دی وما یستوی الاعمی والبصیر برابریږي نه ړوند او بنا ړوند څوک دی کافر دی بنا مسلمان دی ولا الظلمات ولا النور تیاری او رڼا تیاری څه دی کفر دی رڼا ایمان دی ولا الظل ولا الحرور سورې
او ګرمي نور سورې سره جنت دی ګرمي دوزخ دی دا نه برابرېږي وما یستوي الاحیا ولا الاموات او نه برابرېږي ژوندي او مړي کافر هغه مړی دی مسلمان ژوندی دی دې کې خو د ځمکې اسمان فرق دی ان الله یسمع من یشاء الله اورول کوي چاته چې خوښه شي دې کې د سماع موتا مسله نه ده دا الله مثال ورکوي اورول والا الله دی انسان اورول نشي کولی چاته که په قبر کې اورول کوي الله کوي که په مخامخ اورول کوي الله کوي که انسان ته څه قسمه احسان پې کوي الله کوي الله وی دا زما کار دی وما انت من فی القبور حضور ته اورول نشي کولی هغه چاته چې په قبرونو کې دي یعنی چې په شان د قبرونو والا دي چې کوم سړی هغه کافر دی جاهل دی هغه حق نه اوري نو تی ورته نشي اورولی ستا صرف بلنه ده اورول پې د الله کار دی ان انت الا نذیر ته صرف یرونکي ته صرف پیغام ورسوه ته پې نور ځان مه پریشانه کوه انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ته موږ په رښتیا باندې لیږلې زیرې ورکوونکي او یرونکي وان من امة الا خلا فیها نذیر زمونږ الله وی دا عادت دی چې یو ټولۍ هم داسې نشته چې موږ ورته یرونکي ونه لیږو موږ انسانانو ته هدایت کوو نو بیا ترې نه تپوس کوو پس د هغې نه چې ولې دې داسې ونه کړو وان یکذبوکه حضور کچری دی ستا په هغه احکاماتو عملونه کو د دروغو په شانتي وګڼل نو فقد کذب الذین من قبلهم په تحقیق سره دروغ ګڼل شي هغه انبیا چې مخکې وو جاءتهم رسلهم بالبینات چې هغوی راتلې ګړي په ښکاره ثبوتونو وحی به ورسره وه کتاب به ورسره وبالزبر صحیفې به وي ورسره د هغه وخت مطابق 150 صحیفې چې کومې راغلي دي وبالکتاب المنیر واضحه کتاب به لکه آخري 4 کتابونه دي الله پاک په خپل طرف نه پورا پړه په دې ورغورځولې ده ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر بیا الله پاک ګیر کړل هغه کسان چې د دې ښکاره ثبوتونو نه باوجود انکار کوي نو وګوره چې د هغوی انجام څنګه شو نو دقه شانتې انجام به د دې مکې والو مې پیغمبر علیهم الصلاة والسلام په دې ځان پریشانه کوه او ستړي کوه ما دعوت ولا ورکړه که دعوت یې قبول کو ډېره ښه ده که دعوت یې قبول نه کو نو سزا به خوري یو خبره مې واورئ